بلخا باغیان پیدا شي خو لږ صبر وکړه د غلامۍ زنځیر شلېده دی زه شور اورم. جناب سپیکر خبرې په مختلف موضوعاتو باندې وشولې او زمونږ چې کومه موضوع ده موږ به هغې باندې لږې خبرې وکړو چې کله زمونږ په اسلام آباد کې جلسه کېدله د هغې نه مخکې 2 جلسې چې کومه دی ملتوي شولې او د شپې اچانک به ملتوي شولې. اکثر به من کتل ورکران به راوتي وو په لارو کې په غوسه به وو سخت چې کومه دی غوسه به یې کوله چې موږ دومره تکلیفونه هم تیر کړو او د هغې باوجود چې کومه دی بیا جلسه منسوخ کېږي. خو درېیمه کله چې جلسه شو په سنجاني کې ځای کې چې کومه دی مقرر کړی شوه په هغه ځای هم ډېر سخت و لارې هم ډېرې تنګې وې خو زمونږ د پي ټي آی د تحریک انصاف مشرانو هغه کومه انوسي چې ورته میلاو شوې وه هغې قبوله کړله ویل چې په دې ځای کې موږ جلسه کوو. خو د بده مرغه په لاره کې ډېر تکلیفونه او رکاوټونه و د دغه رکاوټونو او تکلیفونو نه باوجود چې کومه دی خلک روان وو سی ایم صاحب چې کومه دی هغه رکاوټونه سره د ورکرانو لرې کول موږ جلسې ته ورسېدو تقریبا 9 بجې چې کومه دی موږ په جلسهګاه کې هلته موجود وو ځینې خلک را رسېدلي هم نه په لارو باندې و تقریرونه وشولو او دا زموږ فنډامنټل رایټ دی جي په آرټیکل 19 کې دا موږ ته قانون دا حق راکړی دی چې ته به تقریر هم کې ته به جلسه هم کې ته به جلوس هم کې تا ته به د زندګۍ چې کومه دی د غوښتلو حق هم وي. خو چې کله تقریرونه مشرانو وکړله نو هغه تقریرونه چې کومه دی هغوی ته دومره ناګواره شو چې د شپې تقریبا د 8 بجو نه پس 9 بجو نه پس د هغوی خپې رپېدل شروع کړل او هغه کم پارلمنټ کې چې زمونږ امنیګانو هغوی باندې د شپې حمله وکړه نقابپوش شو او هغه د هغه پارلمنټ نه چې کومه دی اغوا کړل او ګرفتار یې کړل. موږ ورته وایو اکثر دوی دا خبره کوي چې زمونږ په سیاست کې چې کومه دی موږ سیاست سره تعلق نه ساتو نه چې بیا سیاست سره دوی سره تعلق نه ساتي او د شپې نقابپوش چې کومه دی په پارلمنټ باندې حمله کوي نو دا حمله چې کومه دی د زیمبابوې والا دلته کړې وه چې دغه زموږ پارلمنټیرین یې ګرفتار کړل او دای په جیلونو کې په مختلف جیلونو کې واچول. جناب سپیکر موږ دا یوه مطالبه کوو وخت هم شارټ دی موږ دا یوه مطالبه کوو چې د قانون او د آیین بلادستي دې دلته قایمه شي او چې څوک د قانون او د آیین بلادستي نه غواړي د هغه خلاف به موږ د پاکستان تحریک انصاف څومره ورکران دی هغه مخې ته به موږ هر وخت کې ولاړو که هغوی ګزار کوي که وجنې کار یو کار کوي خو موږ به د پاکستان د تحریک انصاف ورکران د هغوی مخې ته ولاړ یو. جناب سپیکر دوی یو خبره وکړله چې دا جلسه چې کومه وه دا 2 غنټې چې کومه دی لیټ شو نه دا غیر آییني وه. نو موږ ورته وایو چې کله الیکشن کله صوبایي اسمبلۍ تحلیل شي نو په 90 دن کې اندر الیکشن کولی دوی چې دا 14 میاشتې چې کومه دی دغلته په خپل د حکومت مزې اخیستلې او الیکشن یې ونه کړو دغه ورته غیر قانوني نه ښکاره کېدل خو زموږ دغه 2 غنټې چې کومه دی دا ورته غیر قانوني ښکاره کېدلې. زموږ اکثر تاسو کتلي زموږ حکمرانان وایي موږ کشمیر او فلسطین آزادو. جناب سپیکر موږ د ازادۍ خبره کوو او چې موږ د ازادۍ خبره وکړو سهار موږ ګرفتاري نو موږ به کشمیر او فلسطین څنګه آزاد کړو. جناب سپیکر یوه خبره کومه بله ورځ یو اخبار کې مې یو ارټیکل کتلو د جرمن یو سیاسیالګر و هغه راغلی و دلته په خیبر پښتونخوا کې ګرځېده 2 ورځې چې کومه دی دلته په مختلف علاقو کې وګرځېدو خو په 2 ورځ چې کومه دی هغه پنجاب ته لاړو
چې کله پنجاب ته انټر کېدو نه هلته چې کومه ده ډاکوانو هغه لوټ کو و جناب سپیکر چې اپریشن وي نو دا به په خیبر پښتونخوا کې بله ورځ د ګجرات نه یو کس دهشتګرد چې کومه دی هغوی ګرفتار کو ویل د دې تانې باندې چې کومه دی پاټسه ایکس پاټسه لګي نو دلته ځکه دوی دلته د پوځ چې کومه دی ډپلایډ کوي چې دلته منرل دي دلته د دوی مفادات دي دلته چې کومه دی نپرایډ دي دلته کرومایډ دي دلته ماربل دي په هغوی قبضه کول غواړي جي نو د دغه موږ سخت خلاف یو او انشاءالله موږ ورته چې دا کومه جلسه را روانه ده په 22 تاریخ باندې انشاءالله د دغې جلسې لپاره به موږ د پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی برپور تیاری او موږ به په ګڼ تعداد کې د خیبر پښتونخوا له ځو او انشاءالله بیا ګورو چې څوک موږ له په لاره کې راځي او چې څوک موږ له په لاره کې راغلی انشاءالله د هغه رکاوټ چې کومه دی هغه به ختموو او یو ورته دا خبره هم کوو چې عمران خان چې نن په کوم جیل کې دی دغه تورو تنبو شاته دی دغه د اقوام متحده لیډر دغه اسلامي لیډر چې په اقوام متحده کې ودرېدو او د ایاک نعبدو و ایاک نستعین دی شروع واچوله او ویل چې څوک ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل د هغه سر غوڅېږي خو د هغه سر کټ کېږي خو سر یې نه ښکته کېږي نو موږ ویو چې دغه لیډر سره موږ ولاړ یو او دغه لیډر دپاره به انشاءالله موږ چې کومه دی قربانیان هم ورکوو او یو شعر هم ورته ډیډیکیټډ کوم وایي د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځې تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون ډېره مهرباني